روان دے تا خوی انسان م پیدا کو دے بدمکہ کے فساد کئی خدا دی ما تا چغی وی لبیک اللہم لبیک یا اللہ ستا پدر کے حاضریم لبیک یا اللہ ستا پدر کے حاضریم تا تا ولاریم خدایا نور افسر پاتے دے غتا نیم ولار دے وقت کے پلار پاتے دے خد پاتے دے مور پاتے دے بچی پاتے دے دنیا مشران پاتے اغوی تا نا تا تا ولاریم لبیک لا شریک لک لبیک بار بار وی اللہ تا تستا پا حضور کے دا لیونو پا شکل ولاڑے لیونی پا زان نی کنا زم پا زان نیم شکل دا لیون توب دے دا حج او دا عمرے والا شکل دا لیون توب لکا لیونی ببرسری دے ببرسری دے لیونی نا بویزی دا نا بویزی شکل دا عاشقانو دے کہ عاشق دا معشوقے پا طلب کے منڈے وی نا پا نور دے و نا پا سوری دے او خپیب لخپی دے او اغا صادر تی غرزی کی کل خیٹ اخکاری کل اگخ کاری کل املاخ کاری او بیا چه کل تواف کے نو دا یو اگب اخکارا کے دا دے ترخ لاندے بسادر رو باسے استباوتا وی او پا دے کس اگب ایواچے تلانی وجود دے دا اگیر اخکاری او دا نور پہ لگی او شیقانا شکل جوڑ کا دا لیونتوب شکل جوڑ کا چے اللہ خوشحالش فرشتو توی گولا دانے لیونے جوڑ کرے دے دانے عشق جوڑ کرے دے او دا ٹول مخلوقی او جامع کدد پاکستان او بادشاہ دے او دا سعودی بادشاہ دے ام دا دو سادری بھئی او که غریب دے ام بے دا دو سادری که عالم دے دا غبم دا دو سادری او کامی دے دا غبم دا دو سادری او که یو سڑی بوڑا دے اب ہم پدا دو سادرو کی بھی او که نوجوان دے زوان دے ہم پدا دو سادرو کی بھی دا دو سادرو نا یو شان بدا خدای دا کور نتاویگی اور ارخوان کئی اللہ دے تاسو تا نصیب کی دا خدوی ما دے خاون تاوی کہ دا باز خلق ناشنا گندے لباس دے سپین سپین سادرو ندی سرونا سرطور او سا مخصوص چیغیم وائی او خزی چی دی اغیم سپین سپین دغب سادرونا پدے روبندونا چولی دی او مخون اخکار دی او داغیم سا بلشان لباس دی دنانم خشتخ کل جامع واچے او مخ اخکاری سر پٹی نو دا خزم سا مخصوص لباس کی دی او سریم مخصوص لباس کی دی دا سوک دی وی خاون میراتوے کہ دا مسلمانانو کی او ڈالا دا او پکال کی اورس پا دی مکہ کے دی مسلمانانو میلائی اختری وی میلا نو دوی اگا میلے لرازی او چی دی اگا میلے لکلم رازی ناغی پا دی شکل کی رازی پا دی لباس کی رازی نو دا انگریزان دا دی سیل دیر جاس شوقیان دی نو دا خضر دی خاون تاوی ویزا چی منگم لار شو دا مسلمانانو دا میلہ گورو کن دا اختر دوی مناوی چی منگا موسر مناو کو چی دوی امیلہ بسنگ گئی دا خاون ورطاوی چی نا اغیر پارا منگ پابندی دا غیر مسلم نپری دی واقعی مکی مکرمی تا چی سمر رودون راغلی دی نو چی دا مکی حدود دا حرم حدود را نزدیشی نو التکی لاری جدا کلی دی او پاگی غاٹ بورد لکلی دی پا انگریزی کم پی لکلی دی او پا عربی کم لکلی دی چی غیر مسلم با دیتا دن نزی غیر مسلم ببل خوازی ممنوع الدخول لغیر المسلمین او دا انگریزی کم لکلی دی چه غیر مسلم با پدی دن ندی مسلمان پریدی و کافر نپریدی دا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان دی چه بیت اللہ تا بس صرف و صرف مسلمان دی کافر بندی دا خدا و توی ہے منصوب سپی جنی رازاون دا سیزان لبا شکل جوڑ کو تبا دا دے سرو پشان جامع وانچے ازبا دے خدو پشان زان نسپینا کم تر جوڑا کم اور ازور زوبا پہ کہ واپس کلو را زوباو کہ پری خودو نار بشو سیل خوباو وی دے سڑے میں مجبور کدا خاونو چڑے رخدا وی دا ما دے خاون دا سڑو پشان غدو سادر واچولی جامع ورست او ما دا خدو پشان لباس واچاو او ٹکسی منے وچے مکیتا زو وی اتفاق داو چے پلاراڈو پولیس والا غگو نکا گانا دیر ای بازی وقتی اڑو لٹنو نکی نیغ مکی تلار او رسیدو وچی او رسیدو اس گورو چی دا میلا کم زیدہ دا خلق کم خوازی وی دا خلق روان دی تپوس موکو چی دا خلق چرت دی وی چی دا دی دلتے جماعت تیغیتا دن نکی خلق زیمنگا موسر لارو اس دا سی پورا تپوس اب نشو کولی چی سوکا بانی شکیان نشی وی دا خلق دی با یو دروازہ وردن نشو منگا موسر دن نشو یو برانده دا
هغې برنډې پسې بله برنډه ده، هغې برنډې پسې بله برنډه ده، هغې برنډې پسې لاندې یو میدان دی او هغې میدان کې یو کوټه ده. دا ټول خلک هلته لاړل کوش. مخکې برنډې وې، پوړی وې پکې، یو برنډې نه به بلې ته کوزېدې، بلې نه به بلې ته کوزېدې، بیا ترکو برنډه وه هغې ته به کوش وې او بیا د هغې نه پوړی وې لاندې میدان ته مطاف به یې ورته وې. اوس حکومت آبادي دومره وکړه، دومره آبادي چې اوس یې ټول لګیا دي یو برنډه کړه او پوړی لګولي دي، په هغه پوړو باندې به اوس مطاف ته کوزېږي. مخکې به په دې کې بار میدان کې او په دننه ګراونډ کې دومره فراخي وه چې تقریبا 13 لاکه حاجیان به پکې په یو وخت ځایدل. هم به بار په میدانونو کې خلک ولاړو. اوس سعودي حکومت یو نوې آبادي وکړه، عبدالله باب ورته وي، باب عبدالله، او هغه ډېر چاپېره راتاوی د مکې مکرمې نه. نو دا به دومره غټه شي، بیت الله جومات به دومره غټ شي چې په یو وخت کې به پکې 2 کروړه کسان په یو وخت مونځ کوي. دومره لوی په مخ د ځمکه د دې نه لوی جومات به بل نه، او ټول به ایر کنډیشن جومات وي. ډېر عجیبه انتظام یې شروع کړی دی. او د مدینې منورې چې کوم جومات دی اوس پکې 12 لکه خلک په یو وخت مونځ کولی شي، 12 لکه. لیکن هغې کې هم توسعه شروع کړې ده او غټ غټ بلډینګان د کروڑونو او د اربونو روپو بلډینګان یې وغورځول او حرم اوږدی. او ما هلته یو سړي نه تپوس وکړ، هغه راته وایي چې دې حرم کې به په یو وخت کې دومره غټی چې په یو وخت کې پکې 1 کروڑ خلک مونځ کوي او ټول به ایر کنډیشن. لګیا دي دا محنت پې شروع دی، ځکه حاجیان ډېر دي او حاجیانو لپاره سهولیات کوشش کوي چې څونه زیات پیدا شي. بهر کیف وی چې مونږ ورلو او میدان ته ورکوشو، نه هغې کې یو کوټه ده. کوټې نه خلک تاویږي، خلک چغې وایي، څوک لبیک اوازونه کوي، څوک لګیا د الله تسبیحات وایي، څوک لا اله الا الله وایي، څوک الله اکبر چغې وایي، څوک دعاګانې کوي. وقید الله د کور نه چې خلک تاویږي، ته به خدایا ټول مخلوق درته محتاج دی. که ماشومان دي دا به هم چغې وایي واړه، او که بوډاګان دي دا به هم چغې وایي، که ګدا دی دی به هم جاړي، او که بادشاه دی دی به هم جاړي. یو وخت کې طواف کې یو بوډا سړی او ملا ټیټې و، داسې ملا ټیټې و چې هغه لکه د رکوع په شکل و، غریب ډېر بوډا او کونټه یې ورسره وه. یو قدم به یې غشته، یو قدم به یې غشته، او دی بوډا به چغه، نور څه نه ورتلل، یو چغه به یې واله، الله 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 الله. ما ویره غریب دی، نو ما لږې پیسې او څو ریاله راواغېستل، مې زه وله خیراتي ورکوم. نو ما هغه پیسې ورکولې، نو چې ما ته پیسې ورکولې نو لاس یې راله دیکک ویې نه غشتې. او دا چغه او دومره رو رو روان و، هغه مونږ تاسو چې وایو د میږي په قدم دونه رو رو روان. نو ما یو ملګري ته ویې دې غریب دا چغه به خدای نه قبلوي، دا به خدای نه قبلوي. دا بوډا ته وګوره، سپینګیري ته وګوره، کوم ځای نه راغلی دی، د ګرځېدو ته وګوره په څومره تکلیف ګرځي، او یو الله ته چغې وایي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي زمارونو چې څوک یو ځل وایي الله، یو ځل الله 3 ځله دله آواز ورکوي، ولې بنده ولې بنده ولې بنده. سوی بنده سوی بنده سوی بنده. الله په خپل بندگانو دونه مهربان دی چې بیا بوډا او سپینګیری او کمزوري او عجز او بیمار او د خدای د کور نه تاویږي او چغې ورته وایي. د الله رحمت به جوش کې نه راځي. د ټول لګیا دي صاحب، څوک په عربۍ کې دعا کوي، څوک په خپلو ژبو کې کوي، څوک لګیا دي په زوره کوي، نور ورپسې امین وایي، او څوک لګیا دي دعا کوي، دا نور هم سره هغه ژبه کې لګیا دي دعا کوي. او ښځې دی او سړي دی او ګډ ګاډې را روان دي، بوډام دی او ماشوم دی، ګډ ګاډې را روان دي. او هر سړي ته دا ښځه خپله خور ښکاري، او هرې ښځې ته دا خپل پردی سړی خپل رور ښکاري. پروا نه ساتي چې دا سړی دی ما پورې وجنګېد او دا ښځه ما پورې وجنګېدله، نه داسې نظر باندې یو بل ته ګوري لکه د خپل پلار او د زوی په شانتې، یا د خپل رور او د خور په شان. هر یو بیت الله نه تاویږي، هر یو په حجر اسود ور روان وي چې دا دواړه مخامخ ودرېدو او دې بیت دیشي ته هم دې کوټې ته کتل، تور غلاف پې د پاسه پروت دی، په هغه غلاف د الله نومونه لیکل شوي دي، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم، دا پې لیکل شوي، او د قرآن شریف بعضې ایتونه پې لیکل شوي دي. او په دې باب فهد کې ور ننوځې
نو مخامخ یو ناشنا آیات لیکلی شوی دی. زه خو چې هغې ته وګورم وایم الله ته څه مهربان. ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه څنګه دی ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. دا آیت لیکلی چې څوک په ځان ظلم وکړي او یا څوک ګناه وکړي او بیا د الله نه بخښنه وغواړي نو الله به بخښونکی ومومي، الله به وبخښي، الله به پرې مزید رحم وکړي. بیا لیکلی چې بنده که تا په ځان ظلم کړی دی او که ګناه دې کړې ده توبه وباسه او بخښنه وغواړه، الله ته وجاړه، توبه وباسه او بخښنه وغواړه چې الله دې وبخښي او الله مزید رحم در باندې وکړي. وی د دې کوټې باندې تور غلاف دی او دا خلک د ګې چاپېره تاویږي، دا ښځه ویده او خاوند مې ودرېد، وی چې دې کوټې ته م کتل وی په مونږ یو هیبت غوندې راغی، یو ناشنا کیفیت راغی، بس بالکل دا سترګې مو ورته بقې شوې او داسې م دا نظر ځان ته راکاږي چې بل خوا مخ نه شو اړولی، جړا راله. دا ښځه وی ډېر دا ښځه ګورې عیسایه نه ده، خاوند یهودي دی، وی داسې مې وجاړل، داسې بې اختیاره جاړم، په دې نه پوهېږم چې ولې جاړم، په دې نه پوهېږم چې ولې جاړم، خو دې کوټې ته ګورم او دا نظر ځان ما ځان ته راکاږي، نه مې مخ یو خوا اړولو ته پرېږدي نه بل خوا، دا مخ اړوم نه شم اړولی، دې بل خوا یې اړوم نه شم اړولی، او جړا ده چې رانه روانه ده. او دې زړه کې مې داسې انقلاب پیدا کېږي، د زړه دنیا ورو ورو بدلېږي، او نیغ نیغ ګورم چې خدای دې کوټه کې څوک دې کې څه دي، دا خلک تی ولې تاویږي، دا څه کوټه ده، وی جړا جاړم ډېر ګورم او داسې مې نظر ورته مخامخ ده چې نه مخ داسې اړولی شم او نه دا بل طرف ته اړولی شم. وی ما دې خاوند ته ګورم چې سر تپوس دې وکړم خو دا سکت هم راکې نشته چې د خپل خاوند نه تپوس وکړم. وی خیر ډېر ساعت تېر شو نو ما مې دې خاوند ته مخ ورواړم چې وروامیړوه زما نه زیات په جړا دی، هم بیت الله ته نیغ نیغ ګوري او جاړي سترګو باندې زارو قطار اوښکې روان دی او هغه هم پریشانه ولاړ دی. وی چې لږ ساعت تېر شو نو ما د دغه نه تپوس وکړه دې خاوند نه چې سړیا ته څه محسوسې ولې جاړې؟ وی نه پوهېږم چې ولې جاړم، نه پوهېږم څه محسوسې؟ وی د دې آبادۍ دا چې کوم آبادي ده د دې عظمت محسوسوم، دا ما ته ډېر لوی عظیم کور ښکاري، دا خو ما ته مخامخ وړه ښکاري خو زما په زړه کې دا ما ته ډېره لویه ښکاري، دا ډېر لوړ شی ما ته ښکاري، او دا کوټه ما ته رښتونې کوټه ښکاري. ښځه وایي چې زما هم دقه سوچ دی، ما ته هم دا کوټه رښتونې کوټه ښکاري او ما ته د عیسایت او یهودیت پرېږدو. وی زما هم داسې خوښه ده. وی یو سړی روان و هغه ته مو وس که دې خوا راشه دلته راشه، ای ورورې چې سړی مسلمانېږي او د دې بیت الله والا دین قبلې مسلمانېږي په څه به طریقه به مسلمانېږي؟ د مسلمانۍ چل راته وښایه، څنګه به یو سړی مسلمانېږي؟ راته نیغ نیغ ګور چې تاسو څه وایې؟ ای ورورې تپوس ته نه کوو خیر، که ته نه پوهېږې بل څوک راته وښایه، خو چې یو سړی مسلمانېږي په څه به مسلمانېږي؟ د مسلمانۍ چل راته وښایه. هغه راته وایي چې دا کلمه بوویم اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، او دې معنا ده چې الله یو د شریک نه لري او محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی، د الله بنده دی او د الله پیغمبر دی. بس وی په حق زم کلمه شهادت او خدای پاک ایمان را نصیب کړ. هغه وایي وی ډېر خلک د بیت الله نه تاویږي او ډېر خلک بیت الله لذي، خو بیت الله ته چې کوم نظر دی نو په هغه نظر ورته چا ونه کتل. د بیت الله د شان سره مناسب چې کوم نظر دی اما او خاوند وکړه نو خدای ایمان را نصیب کړ. مونږ ته وایي چا نه دي ویلي چې مسلمانان شئ، نم د اسلام لیټریچر کتلی دی، نم د اسلام کتابونه کتلی دي. زمونږ د اسلام نه نفرت و، مونږ ته الله صرف او صرف د بیت الله په کتو ایمان را نصیب کړی دی. ان اول بیت وضع للناس للذي ببکہ مبارکا، الله وی زنویم ډېر لوی د خیر کور دی، ډېر لوی د برکت کور دی، ډېر لوی خیر دی پتا کتو کې ثواب، طواف کې ثواب او صاحب مونځ چې ورته کې هغې کې ثواب، وخت کولولو کې ثواب. دا بیت الله دا الله کور
دن پکې حجر اسود لګېدلی دی په یو ګوټ کې مخامخ خلک چې طواف شروع کوي هغې حجر اسود ته ځي او ښکلې کړي او ښکلولو طاقت خو لږ کم دی ځکه خلک ډېري او رشي پې نو لاس یو سي ښکل کړي لاس اولل هم ګراني نو نبي علیه السلام به وی بیا وله یو کونټی یو څه چوکا ښکل کړي او که دغه طاقت هم نه کېږي د لرې ځای نه ورته لاسونه ونیسئ سینې برابر به لاس اوچت کې او وبوئ بسم الله الله اکبر یا الله اکبر ولله الحمد دا لاس به واپس ښکل کې لکې به دا راولي چې دا ما حجر اسود ښکل کړ لکه دا لاس مې په حجر اسود ایښودلی دي او ما ښکل کړ حجر اسود څه شی دی دا آدم علیه السلام ځان سره د جنت نه یو 10 څیزونه راوړي یو پکې دا حجر اسود دا د انسان د سر عمره او تک سپینو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ودا حجر اسود د پیو نه زیات سپینو د بنی آدم گناہونو تور کړي دي گناہ ځان ته داسې راکاږي لکه مقناطیس ځان ته اوسپنه راکاږي چې مخامخ ورته ودرېږي او لاس اوچت کې نو دې تا نه ګناه راکاږي که دې ښکل که تا نه ګناه راکاږي چې دې په لاس کېښو تا نه ګناه راکاږي چې په دې چوکه کېښوده تا نه ګناه راکاږي دا ځنه رسول الله مبارک فرمایي کان اشد بیاضا من اللبن پیونه زیات سپینو سودته خطایا بنی آدم د بنی آدم ګناهونو تور کړی دا حجر اسود آدم علیه السلام راوړی بیا په سیلابونو کې چې بیت الله روان شو الله د فرشتو په ذریعه په جبل ابي قبیس کې امانت ښودو نو چې ابراهیم علیه السلام بیت الله جوړو نو الله ورته وی یو کاڼی مې په دې جبل ابي قبیس کې امانت پروت دی ورشه راواله دلته کې ولګاو هغه یې لګولی دعا الله حجر اسود ته مخامخ قبلوي حجر اسود ته مخامخ ودرېدې او الله ته دې لاس پورته کړ الله به دعا قبلوي او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی دا قیامت پر بردی حجر اسود سترگی وی نظر با پی کئی او دا دبا غوگونی او ریدل با پی کئی او جبا بیوی خبری با پی کئی حدیث تا سے دے کہ دبا سترگی نظر با پی کئی او جبا بی خبری با پی کئی سترگی بی پاگی با گورے پا جبا با خبری کئی او چه چا پا سچا ځکه مشرکانو ولته طوافونه کړي دي چې چا په سچ را دې استلام کړی دی دې ښکل کړی دی یا ورته لاس اوچت کړی دی یا چوکه وله وړې ده یا وله لاس وړی دی یا ښکل کړی دی د قیامت په ورځ به د خدای په دربار کې هغه لګوی کوي دا برکت شو که نه شو حجر اسود څونه مبارک اعلی کاڼی